نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج صدق الله العظيم سورة البروج مکی سورت تی د هجرتنا وړاندې نازل دي سورت تا سورت بروج وی زکا په دې سورت کې اولنی آیت کې لفظ د بروج راغلی دی په دې سورت کې یو رکوع دویش آیاتونه دي سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره شپږ اتیایم دی اعتبار د ترتیب قرآنی سره پنځه اتیایم دی نازلې دو په لحاظ سره دا سورت ویشتم دی دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې سورت کې د مؤمنانو کامیابی بیان شو اوس په دې سورت کې په مؤمنانو باندې په دنیا کې امتحانات بیانې یا په مخکې صورت کې د کافرانو عملنامه د کس لاس بیان شو په دې صورت کې د کافرانو عذابونه او انجام بیان په دې صورت کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي او د خپل قدرت نمونه ذکر کړي الله رب العالمین فرمایي زما د قسم په اسمان باندې چې خاوند د برجونو دی یا خاوند د ستورو دی او په ورځ چې هغه وعده کولی شي او په ګواه او د چا خلاف چې ګواهي کولی شي بیا قتل کړي شو خاوندان د خندقونو شان نزول د دې صورت داسې یو بادشاہ چې هغه په خپل باندې د جادوګرو ډېر عاشق او محبت کوونکی د دې یو خاص ملګرو د دې بادشاہ هغه جادوګرو هغه ډېر بوډا شو د دې بادشاہ نه مطالبه وکړه چې ماته یو هلک راکړه زه به هغه ته د خپل فن د جادو وښیم زه زمانه بعد هم دغه کار جاری سه نن سبا هم بعضې بې ایمانه خلک جادو والا شته ښځې هم کوي نرې هم کوي خو چې چا کې ایمان یا جادو نه کوي بې ایمانه خلک جادو کوي مسلمانانو کورونه چې روانوي دا جادوګر دا بې ایمان کم ښځه او نر ولدي هغه هم بې ایمان وي او چې څوک یې وله کوي هغه هم بې ایمان دې کې نه حیا وي او نه پکې ایمان دې جادوګر له دې باچا یو هلک ورکړ چې زه دا جادوګر له زه د هغه نه سبق وایم دا هلک به ورتلو باچا به یې دلته نګراني کوله ډېر خیال به یې ساته په لاره کې یو ورځ دا هلک روان دی د عیسیانو یو بزرګ ورسره ملو شو چېرته ځي زه خو دغه چان پیر صاحب له ځم نن سبا خلک به ډېر رسېدلي سړی دی چې څومره غټ جادوګرې خلک به له هغو نه ډېر ځي دا تکړه دی بې ایمانه وي خو خلک به له ځي ډېر ولې وي دا ډېر تکړه دی وایي دا بس کمالي سړی دی کمالي نه بې ایمانه سړی ډېر مولیان هم جادو کوي الله دې معافي وکړي آخره زمانه د مولیانو کې جادوګر شي مولا چې په لعنت شي نو هغه نه بیا عوام دومره نقصان نه کوي څومره چې مولا کوي بیا جادوګر مولا الله دې موږ ورته د جادوګر مولا د ضرر وساتي د هغه سم علم کړي نو هغه له پکې کرتبونه بیا ډېر وکړي چې کوم مولا جادو شروع کړ د ایمان لاړ دا نه مولا دی او نه مسلمان مولا دا دی چې دا به د پیغمبر او د شریعت متبع وي که دا جادوګر وي دا مولا نه د سره دمګړي اکثر مولیان هم وي او ګڼ کبان وي الله دې معافي وکړي نیکان خلک هم ډېر نیکان عالم به وي
اټ صوفي بم وي دم بم کوي خو د شریعت متبع نیک انسان داسې نشته خو هغه ګڼکپان چې بس د ګڼکپۍ پې ختموي هغه بیا د مولیانو هم رنګه بدي او د پیرانو هم رنګه بدي او د سم دم والا هم رنګه بدي نو دې باچا د هلک نګراني به کوله د هلک چې عیسایانو د بزرګ سره ملو شو چېرته چې وي دا شان ځم دا چل زده کړو هلکه راځه زه به درته خپل څه وظیفې شروع هغه بزرګ در دعوت ورکړو خبرې اترې ورسره وکړې دی مسلمان سړی جادوګر لږ جادوګر په ځای باندې عیسایانو عالم له لاړ بزرګ له لاړ مسلمان شو جادوګر له لیټ ورسېد هغه ولې سزا ورکړه ناوخته سبق له راغی واپس یې بیا راتللی عیسایانو دې راهب ورته ځای ښودلو زما دا ځای دی چې کله زه هم سبق له راځه او چې واپس زه هم سبق له راځه چې واپس بیا راغی عیسایانو راهب سره سبق مبقی بھی واپس بیا روان دی باچا سزا ورکړه ناوخته راځي هلته جادوګر سزا ورکړي دلته باچا سزا ورکړي سړی خپل کلک سره دی راهب ورته چاته ما خینا مسلمان شوي چاته ما نه خېسې نه ما له څوک تکلیف راځي یو ورځ په لاره باندې ټول خلک حیران او پریشان ولاړ دي او غټ اژدها راوتلې ده بلال درنده دی ټول خلک حیران چې دا به د دې لار نه کله اخوا کېږي چې موږ خپل مزل دی هلک چې وکتل چې دا خو غټه اژدها ده او لار بنده ده درنده دی ده دا دعا وکړه یا الله پاک که دا راهب په حق باندې دا درنده مردار کړه دا دعا یې وکړه چې دعا یې وکړه هغه درنده خدای پاک مردار دعا قبوله شو لاره کلو شو لاره د دې باچا سره یو بل خاص کس هغه نابینا و د ورته راسته باندې دم واچو سترګو نظر کار یې نه چې د په دم واچو د هغه نظر کار شروع که باچا سره ملو شو باچا څنګه لکه ستا خو نظر شروع داسې هغه ورته قصه وکړه دلته یو هلک را باندې دم واچو ورسره ښه شو دا کوم هلک ته ماله راوړه چې دی وسته هلک دې دا سبق دې چېرته زده کړ ډېرې مجبوره کړي دا مې د پیر صاحب نه زده کړ پیر صاحب یې راووسته په اره باندې دوه ټوټې هلک یاد کړي چې دا هلک بوځي او دې د غر نه راوغورځوو کومو کسانو چې بوتلې وه هغې مړه شول او دې واپس ژوندی راغی بیا وایي چې هلکه دې کشتۍ کې کښېني سمندر منځ ته چې ورسېدي به سمندر کې وغورځوو کشتۍ کې چې کوم کسان ورسره ناست هغه ترېنه ډوب شول دې واپس راغی ای حیران شو چې دا خو مړ کېږي څه طریقه ورسره دې هلک په دې زره طریقه خیر طریقه به څنګه یو غشي به راوالی او په ما باندې به ګزار وکړي خو تاسو به داسې ووایي بسم الله رب الغلام دا غشولو په نوم د الله هغه الله چې د هلک په ایمان راوړي چې دا یوې په هلک باندې په غچو ګزار وکړه هلک وفات شو خلکو چې ولیدل چې دا خو هلک په رښتیا په حقه باندې وګوره تر اوسه په دې د مړ کېدو قدرت نه لري اخره کې چې هغه طریقه وښودله وفات شو خلکو ایمان نه باچا سره یاره پیدا شو چې دا مسلمانان سیوا شو اوس مې حکومت ته خطر حکم یې وکړو خندقونه وکړل اورونه یې بل کړل د خلک یې خندقونو کې ور واچول او ویې شول کوم دور کې تفاسیر لیکي چې دا په زمانه د فترة الرسول کې عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په درمیان کې د زمانه د فترة الرسول دې دور کې دا مسله شوې وه نو الله جل شانه په دې صورت کې د خلکو واقعا بیان کړه چې دوی ته دا تکلیف ملو شو دا په دې وجې چې دوی مسلمانانو بل څه جرم یې نو لکه نن د اسرائیل والا خنزیران چې د فلسطین د مسلمانانو له تکلیف ورکوي نو د دوی څه جرم دوی د کوم اسرائیلي نه سر کټ کړی اسم کوم چې ورسره جهاد کې حماس مجاهدین د هغې نه د بې غیرته
بے غیرت تختی او چې کوم غریبانان ماشومان زنانا بوډاګان بیماران هغې باندې بمباري کې نو دې ته د بې غیرتۍ انتها وي چې د جنګ دپاره کوم دی هغې نه تختی او چې څوک غریبانان مظلوم او بې کسه خلک چې هغې باندې بمبارۍ کوي دا د جهان بې غیرته اوس د دې د مسلمانانو جرم څه دي اسم نه د دې غریبانانو ظلم څه دي اس جرم نه اس ظلم اسم نه صرف دا د چې مسلمانان او د اسرائیل ولو خنزیران دي انسانان څه کې خنزیران دوی په ظلم ځکه کوي نو دا د دنیا تاریخ چې کله مسلمان باندې تکلیف راځي د دو بل جرم ني نو په دغه واقعا کې د خندق والا خلکو بل جرم نو سوا د دې چې د مسلمانان نو د فلسطین د مسلمانانو بل جرم نشتا سوا د دې چې دا مسلمانان دي او دا خنزیران په ظلم کوي الله رب العالمین د قرآن په خاطر دغه خنزیران تباہ او برباد او دغه غریبانان د الله د دې ظالمانو نه خلاص نو الله رب العالمین په دې ځای کې د مؤمنانو کامیابی د جنت خوشخبری بیان او د کافرانو هلاکت بیان او مختصر واقعا د فرعونیانو د ثمودیانو او د کافرانو ذکر کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم دی په اسمان باندې چې خاوند د برجونو دی یا د ستورو دی والیوم الموعود او په ورځ باندې چې د هغې وعده کړل شوې ده وشاهدن او په ګواه باندې او مشهود د چا خلاف به چې ګواهي ورکولی شي قتل اصحاب الاخدود هلا قتل کړي شو خاوندان د خندقونو النار ذات الوقود چې دا خندقونه اورونو والو چې خاوندان د خشاکو سم خشاکونه پکې جوړ اذ هم علیها قعود کار کله چې دا کافران د دې غاړو ته ناست وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دوی په مسلمانانو باندې او دوی وهم علی ما یفعلون او دوی هغه څه چې کولې په مؤمنانو باندې بالمؤمنین په مؤمنانو شهود په هغې باندې خپله ګواهان وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید او دی انتقام ناقصتو د دې مؤمنان نه مگر په دې وجه چې ایمان نوړي په الله غالب او ستایل شوی ذات باندې الذي له ملک السماوات والارض الله پاک هغه ذات دی چې د هغه لپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده والله على كل شيء شهید او الله پاک په هر څیز باندې ګواه دی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقينا کسان چې تکلیف ورکړي مؤمنانو سړو زنانو ته ثم لم يتوبوا بتوبه ونوستل ایمان یلو نړو ولهم عذاب جهنم فذبيد پار عذاب جهنم دي ولهم عذاب الحريق وذبيد پار عذاب سوځیدو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا کسان چې ایمان وروړو عمل وکړي کې لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذبيد پار باغونه چې بهيږي بلاند داغې اونونه نهرونه ذلك الفوز الكبير دالو یا کامیابی ده ان بطش ربک لشدید یقینا ولد رب ستا مخاډر سختي انه هو يبدئ ويعيد یقینا الله پاک بشورو کې پیدا کوي او دوباره هم دې پیدا کول کوي هو الغفور الودود د الله پاک بخون کی او محبت کول کې ذات دی ذو العرش المجید خاوند الوی شان والا دی فعال یا خاوند الوی عرش اوچت شان والا دی فعال لما يريد کون کې دا سر چې الله یغواړي الله تعالی حدیث الجنود ای راغل تا واقعات لشکر او فرعون د فرعونیان او ثمود او ثمودیان بل الذين كفروا في تكذيب بلکې کسان چې کافران دي په تکذیب دا په تکذیب کې براتل والله من ورائهم محيط واکس الله پاک چاپی رضبی دی حاطق ان کے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن کریم دی فی لوح محفوظ بلوح محفوظ کی واقع